محترم مختلف ملګري تپوس کوي د حکیم اختر صاحب رسالو باره کې چې دا رسالې څنګه راځي مواعظ په نوم باندې موږ ته به څنګه ملو شي. نو ډېره اسانه طریقه د دوی الله دې د دوی دا خدمت په خپل دربار علی کې قبول مقبول منظور وګرځي. هر یو مؤمن مسلمان دپاره یو صدقه ایښې ده، یو اجر په دوی ته میلاویږي. دوی داسې اسانتیا راوستې ده، په زړه کې یو درد پروت دی. کم انسان چې غواړي چې ماته د حکیم اختر صاحب مواعظ جاري شي، د دوی په هر یو رساله کې یو میسج وي، یو پیغام وي چې څوک دا مواعظ او بالکل فری بالکل مفت د حکیم اختر صاحب مواعظ غواړي چې مونږ ته جاري شي، سټارټ شي مونږ ته دی. نو دوی یو نمبر ورکړی دی میسج، په هغې به خپله پته ولېږي میسج کې، لکه ډاکخانه ډاک نمبر به ورته ورلېږي، خپل ټول ډیټیل به ورته ولېږي، د ډاکخانې پورې، د ډسټرکټ پورې، سټي پورې، صوبه کې پی کې یا بل پنجاب بلوچستان سندھ هر یو چی. نو په دې نمبر به خپل میسج ټول ډیټیل سره ولیکي او دغه نمبر باندې به سینډ کړي. نو تقریبا 10-15 دن کې به تالی یو نه 4-5 رسالې به تالی راځي. فرض که دا رساله ده، دا دی په دې کې دوی خپل دغه پرېښي، دا نمبر دی د دوی، دا نمبر د دوی دی. په دې کې د حکیم اختر صاحب د ټولو مواعظو هغه کار دوی کوي. دوی خلکو ته ټول پاکستان کې بلکې بیرون بهر هم دوی دا لیږي. نو کم انسان چې دا غواړي چې ماته دې شروع شي، نو په دې نمبر باندې خپله پته مکمل ولیږي، بالکل فری به دوی له ډاکخانې پورې راځي، له ډاکخانې نه صرف دوی وصولوي. بیا میسج وکړو بیا به ولې راځي، بیا وکړو بیا. او دا نه چې روزانه مقه یو راځي، نه، دا په سوونو مواعظ دي، تاله به هر ځل باندې مکمل بدل دغه راځي. محترمو د خلکو پکې ډېر اصلاح کېږي، ډېر بهترین مواعظ دي د حکیم اختر صاحب. محترمو ځان ته شروع کړو، نورو ته دعوت ورکړو، نورو باندې شروع کړو. که یو انسان دا وکته شرطیاً چې د به ټوله زندګي بدلیږي، د دنیا نه به زړه مور شي، آخرت طرف ته به د توجه برابر شي. دومره د زړه په درد سره یې لیکلي دا مواعظ، او د کومې خولې نه وتي دي د حکیم محمد اختر صاحب رحمه الله تعالی علیه. الله په بهترو جنتونو کې هغوی نشته، لیکن د هغوی خدمات، د هغوی ټول د زړه هغه درد هغوی ته اجر رسیږي. محترمو ځان ته دا جاري کې، که خپله نه پوهېږې بل ته دعوت ورکې، هغوی به یې درته شروع کړي، هغوی به یې درله SMS وکړي، یا که اردو هم نه درځي محترمو دعوت خو چلولی شو که نه، چې بل چاته ووایو تاسو ځان ته شروع کړئ.